په مسلمانانو ظلم شروع دی په غزه کې د مسلمانانو سره زیاتې کیږي کله چې ملک اعلان وکړ نو موږ به انشاءالله د هغوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو کله کله یو موقع هغې کې جنګ پکاري یو موقع یې کې جنګ نه پکار او په هغې هغه څوک پوهېږي چې د چا هغه ذمه دارۍ داسې ازادي نشته چې لوډ سپیکر دې لګېدلی اف ام دې لګېدلی درسونه دې رواني داسې ازادۍ په بل ملک کې نشته دا د مسلمانانو مرکز دی مرکز به وي انشاءالله پاکستان یو داسې ملک دی چې په دې ملک کې د دین کوم خدمت کیږي نو داسې په بل ملک کې نشته ټیک دی غلطۍ ګناهونه هغه هر ځای کیږي انسانانو کې کمی هر ځای کیږي خو په دې ملک کې چې دا کوم درسونه روان دي نو تاسو چار چاپېره وګورئ په دنیا کې په بل ملک کې داسې درسونه نشته داسې ازادي نشته چې لوډ سپیکر دې لګېدلی اف ام دې لګېدلی درسونه دې رواني داسې ازادۍ په بل ملک کې نشته دا د مسلمانانو مرکز دی مرکز به وي انشاءالله پاکستان یو داسې ملک دی چې دا د مسلمانانو ملک دی دا داسې ملک دی چې دا ملک به د مسلمانانو د بچاو او د مسلمانانو د بچ کېدو ذریعه ګرځي د دې ملک نه به د مسلمانانو په حق کې بهترین کارونه کېږي ټیک دی حاکمان کله ښه راځي او کله غلط راځي په خپل ځای باندې دي موږ د هغې صفایي نه کوو خو موږ دا وایو چې دا ملک آبادي نو موږ به آباد یو دا کار به روان وي دا ملک به الله ښه طرف ته بیایي یو ځل او د دې ملک نه د خراسان نه به انشاءالله جنډې د اسلام اوچتېږي په ټوله دنیا باندې به خورېږي د دې ملک سره مینه کوي د ملک سره محبت کوي او دا کوشش کوي چې دا ملک آبادي او دا ملک روان نشي روان شه نو یو لسو منټو لسوچ وکړه چې پاکستان روان شه ما بستره وتړله او زه یو بل ملک ته ځمه چې د دې ملک نه ښه ملکي په هر حیثیت باندې نو ته یو لس منټه سوچ وکړه تا ته به پته ولګي یو ملک به ستا په نظر کې نه راځي بغیر د پاکستان نه نو د دې ملک د خیرخواهۍ دپاره دعاګانې د دې ملک د ترقۍ دپاره دعاګانې بیا د دې مراکزو ترقۍ دپاره دعاګانې دا په موږ ذمه داري ده او زموږ باندې حق دی څه څیزونه داسې دي چې هغه زموږ د وسه نه دي په موږ هغه ذمه دارۍ نشته نو هغه ذمه دارۍ بیا په نورو باندې دي هغوی بیا ادا کوي او چې کله زموږ ضرورت راغی نو موږ به ورسره ولاړ یو په دې علاقه کې پخوا یو پیرو هغه یو تاریخ شروع کړ چې کشمیر ته جهاد لګو کشمیر د شهر قرآن ورته وی اول چې ملک اعلان وکړي نو بیا به موږ ورسره یو ځو به هغه ویل نه موږ ځو شهر قرآن ته زه تاسو ورشئ چې لاړل یو دوه درې ورځې تېرې کړې څوک په یوه وتښتېدله څوک په بله شهر قرآن به ورپورې بیا خندله د یو ملک ذمه داران یي هغوی ته پته وي چې دا موقع د جنګ ده او دا موقع د جنګ نه ده دې موقع کې وسله اوچتول دي او دې موقع کې وسله اوچتول نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمرې له راغې او مشرکینو نه پرېښودو نو عمره کول خو ثواب و اجر و دین و او پیغمبر خو ډېر زړور او بهادر و خو چې هغه یې نه به کې عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه چې په دې موقع جنګ زموږ تاوان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی شرطونه ډېر ومنل تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله لیکلی و هغوی ورته موږ خو تا رسول نه منو دا ته روان کا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام یې دا روان کا هغوی ما منلی زه یې نه روان وم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما ته وښایه چې زه یې روان کړم او نبی علیہ السلام جنگ نه کا واپس لاړ خدای نتیجه دا راوته چې بیا فاتح راغی او مکه فتح شو کله کله یو موقع
هغې کې جنګ پکاري یو موقعي هغې کې جنګ نه پکار او په هغې هغه څوک پوهېږي چې د چا هغه ذمه دارۍ موږ نن په مسلمانانو ظلم شروع دی په غزه کې د مسلمانانو سره زیاتې کېږي بل ورځ یو تن د غزه راغلی و دلتې زمونږ د باجوړي یو ملګری دی د هغه کلاس فیلو هغه صرف درس اورېده په نیټ باندې نو هغه ملګري ته یې زمونږ ووایي چې ما ځان سره بوځه پنځپیر ته درس اورېدو له راغلی و خو چې درس کې هغه راغی ما ورله ټیم هم ورکړ بیان یې هم وکړ الله دې په ریا کې نه راولي خو ما هغه سره پټ امداد هم د خپل طرفه وکړ او زما کور والا هم ورسره ښه پوره امداد مالې راکړې امیر صاحب له یې راولېږلې وې دا ورله ورکړه زنانه هم امداد وکړو موږ خپل امداد چې څه زموږ د وسه وي موږ کوو دعاګانې کوو کله چې ملک اعلان وکړه نو موږ به انشاءالله د هغوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو کله مسلمانانو اعلان وکړه د مسلمانانو فوجونه میدان ته رال موږ به ورسره اوږه په اوږه ولاړ یو موږ به ملګرتیا او مرسته کوو خو دا نه چې جلوس وباسو دوکانونو ته ور ورته کړو ګاډي په ګټو ولو دا څه طریقه نه ده موږ په هغه طریقه کار کوو کومه چې د شریعت سره متصادم نه یو او کومه چې موږ ته اسلام ښودلې ده په هغه طریقه باندې به موږ کار کوو موږ ته شیخ القرآن یو بهترینه طریقه او لای عمل ښودلې ده او د شیخ القرآن تاریخ زموږ دپاره سبق دی هغه پیغمبر نه و هغه مولا و ګناهګار به و خو اتباع د پیغمبر ځای کې څنګه وه نو ما بل داسې څوک نه دی لیدلی نو د هغه طریقه او لای عمل هغه موږ خپله کړې ده او په هغې باندې روان یو کوم چې زما ملګري زما شاګردان زما پیروکار زما راکیني نو هغوی به ما ته ګوري او که څوک ډېر جذباتي او زموږ نه مخکې ځي هغه د هغه خوښه ده موږ ورته دعا کوو موږ یې خلافه مقابله هم نه کوو